د دین د خاطره صحابه کرامو دغه رنګ پیغمبرانو ډېرې زیاتې سختۍ تېرې کړي دي. خصوصا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین د خاطره ډېرې زیاتې سختۍ تېرې کړي دي. تاسو پته طایب واقع به تاسو معلومه وي، د نبوت د میلاوېدو نه 9 کاله وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه کې و، تبلیغ به کاوه، لیکن لږ خلکو ایمان راوړی او دومره خلک نو مسلمانان شوي. په دې 2 قسمه خلکو مکه مکرمه کې، یو هغه و چې دا مسلمانانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امداد به کاوه مسلمانانو، دویم هغه خلکو چې د مسلمانان شوي نه و خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امداد به کاوه. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر ابو طالب د ایمان نه راوړی، لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امداد به یې کاوه. د کفارو نه به یې خلاصاوه، چاته سویلی نه شو. لیکن بیا هم د مکې کافرانو صحابو ته ډېر زیات تکلیفونه دغه رنګې خبرې ټوکې مسخرې به پسې کولې. چې کله 10 کال شو ابو طالب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا تر وفات شو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې به بیا د مکې کافرانو ډېرې زیاتې ملنډې کولې، ډېر انتهایي تکلیفونه به ورته رسول. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طایب ته اراده وکړه، هلته یو قبیله وه ثقیف نومې و، دا ډېره لویه قبیله وه، ثقیف نومې و. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا هلته لاړې، وایي که چېرته دا ثقیف دا مسلمانان شي، دا قبیله مسلمانان شي، دا ډېره لویه قبیله ده، نو د مکې خلک به هم ایمان راوړي، دوی به زما کلک تایید کوي او هغلته به مسلمانان له ځای هم ورکړي په طایب کې. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو خبر نه و، ځکه د بعضې قوم مشران دا خو ډېر بد اخلاقه بد کرداره دا ډېر زیات دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله ثقیف قبیلې ته لاړې او هلته هغه قبیلې د مشرانو سره میلاو شو، نو هغه مشرانو یې نه میلمستیا وکړه، ځکه دوی خو مشهور په میلمستیا کې، نه یې میلمستیا وکړه، نه خبره ومنله. باوجود د دې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میلمستیا وکړي، نو هغه مشرانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېرې بل شانتې خبرې وکړې.